دوستانو اوس د پارلیمنت اجلاس وشو چې پکې عمران خان هم سپیچ وکړو د کشمیر باره کې کشمیر کې چې کوم اوس لا نافذ شو هغې باره کې او په دې اجلاس کې د پارلیمنت چې کوم MNAs دي د هغې نه علاوه هم وزرا شرکت کړی او په سټارټ کې خو اپوزیشن ډېر زیات شور شرابه وکړه او عمران خان ته د سپیچ کولو موقع نه ورکوله خو بیا شهباز شریف پاڅېدو اپوزیشن لیډر شهباز شریف پاڅېدو او چې کوم اپوزیشنز دي هغې ته وویل چې خاموشه شئ او د دې نه پس به چې څه خبرې وشي د هغې جواب به موږ ورکوو او موږ له دا پوره سپیچ په پراپر طریقه او په یو مهذب طریقه باندې اورېدل پکار دي نو بیا ټول اپوزیشن خاموش شو او ډېر په ښایسته طریقه باندې اجلاس وشو او څه قسمه شور شرابه پکې ونه شوه او د عمران خان د سپیچ نه پس شهباز شریف سپیچ وکړو موجوده صورتحال باره کې او راتلونکي چې کوم ارادې وي هغې باره کې د پاک آرمي او د PTI د ګورنمنټو نو هغه یې په صفا الفاظ کې بیان خان په خپل سپیچ کې دا هم واضحه کړه اقوام متحده ته او د پاکستان چې کوم ارادې دي ټول ملکونو ته که چېرې تاسو د کشمیر په د کوم ظلم وشو او کیږي په دې باندې خاموشه یې او داسې خاموشه اوسئ په دې باندې نو په دې کې ډېر سخت نقصان کیدی شي د پاکستان هم او انډیا هم بلکې د ټولې دنیا هم په دې کې زیات نقصان کیدی شي ځکه چې پاکستان هم یو اټمي طاقت دی او انډیا هم یو اټمي طاقت دی عمران خان په خپل سپیچ کې دا واضحه کړه چې انډیا په اوس په آزاد کشمیر سایډ باندې سو واردات کی څنګه چې د فلماما هغه اکسیډنټ شوی د هغې نه پس بیا پاکستان باندې هغې د جهازونو سو بمبینګ کړی او د هغې په نتیجه کې پاکستان هم په انډیا باندې بمبینګ وکړو او 2 جهازونه یې وله راتاو کړو دوستانو د دا ویډیو ضرورت ولې ماته پیښ شو هغه د دې دپاره چې زه به کله بیزی وم نو د PTI څومره MNAs دي مولا سعید شهریار افریدي علي محمد خان یا شاه محمد قریشي دي څومره سپیچز کوي نو ما وی چې دا زه پوره پراپر وارم خو ټایم به نو ما به ډېر خواهش او سرچ به مې کوه په یوټیوب باندې چې داسې یو کس یو چینل وي چې هغه په شارټ کټ کې چې څومره غټې غټې خبرې شوي موټه موټه هغه په لږو الفاظو کې بیان کړي نو هغه سوچ زما په ذهن کې و چې کله ما نوا خپل چینل جوړ کړو زما هم دا خواهش و چې کوم سپیچز کیږي نو هغې کې زه غټ غټ چې کومې خبرې کیږي هغه زه د خپلو ملګرو مخې ته راولم او هغه خپلو عوامو سره شیر کړم پښتو زبان کې نو که چېرې زما دا آیډیا ستاسو خوښه شوي یا نو کمنټس کې ووایئ او زما دا ویډیو لایک کړئ او زما چینل هم سبسکرایب کړئ ځکه چې زه ستاسو دپاره د پښتو زبان کې داسې اسانې ویډیو سپیچز او د ریسلنګ باره کې هم داسې شارټ کټ ویډیوز به جوړوم نو که چېرې تاسو زموږ په چینل باندې لومړي ځل یې نو زموږ چینل لایک کړئ او سبسکرایب یې کړئ چېرې تاسو ته زما ویډیو خوښه شوي نو زما ویډیو لایک کړئ شیر یې کړئ او زما چینل هم لایک کړئ او سبسکرایب یې کړئ او د خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ دوستانو ستاسو لپاره ما د فیسبوک یو پیج هم جوړ کړی دی او چې لینک یې ډسکرپشن کې موجود دی نو تاسو پلیز په هغې پیج باندې ضرور وزټ وکړئ او هغه هم لایک کړئ او فالو یې کړئ په هغې باندې هم زه ډېر ښکلې او د مزې او اسانې ټیکنیکل ویډیو وکوم ستاسو دپاره